نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صدق الله العظيم وواعدنا موسى او وعده کړي و مونږه موسی عليه السلام سره 30 ليله ددير شپو واتممناها ب10 او پورا کړي و مونږه دغه میعاد پلس نور سره فتم ميقات ربه پس پورا شو وخت مقرر د طرف د رب ددنا 40 ليله سلويخ شپه وقال موسى لأخيه او اویل موسی علیہ السلام خپل رور تا هارون علیہ السلام تا اخلفنی فی قومی چی خلیفہ و نائب شزما پا قوم زما کی واصلح او اصلاح کوا ولا تتبع سبیل المفسدین او مزا پلار د فساد کون کو دا پینزم واقعہ دا حضرت موسی علیہ السلام او پدی کی د نزول د تورات ذکر دے او د الله جل شانه سره د کلام ذکر دے او د میقات اول ذکر دے او د دیدار الہی د طلب ذکر دے کله چې الله جل شانه فرعونیان په بحر کلزم کې غرق کړل تباہ کړل او بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام ته الله پاک نجات ورکو او دای وادي تیه تر ورسیدل اوس په وادي تیه کې دي نو حضرت موسی علیہ السلام ته وای اے موسی علیہ السلام په مصر کې مونږه د فرعون د قانون د لاندې او دا خبره به منله ظلم به را باندې کو اوس مونږ یو آزاد قوم یو چې آزاد قوم یو نو زمونږ د پاره یو دستور او یو قانون پکار دی یو کتاب را لپکار دی چې مونږ دغه مطابق خپل ژوند تیرو او کدا شانتی نه نو غونډګردی به جوړ شي چې کوم مالدار خلک دغه خپل حکمونه نافذي داسې نشي کېده نو مونږ ته یو قانون پکار دی او اسلام نه د زمونږ اساس دین او مذهب اسلام دې کې مساوات دې کې ظلم بچا باندې نه کیږي او ظالم سره پکې نرمي نه کیږي بنو مخزوم دا د قریش یو خاندان دا ابو جهل چې دې خاندان نو قبیله بنو مخزوم نه نو په دغه قبیله کې یوې زنانه غلا وکړه او دا لا وادوم نو ځوانه وا اوس چغلا په ثابت شو او د خپل اقرار وکړي مغلا کړي دا نبی عليه السلام حکم وکړ چې دینه به وسلاس پری کیږي د دې پلار او خاندان پریشان شو چې دا خو پیغله جنای دا خایستون دا نو کدا اوس مونږ چاله ورکو او لاس ور سره نینو دا خو ډیره غټه د شرم خبره ده مونږ به رسول پاک علیه السلام ته سفارش وکړو او ورته وو چې د الله پیغمبره پیسې واخله جرمانه ته واخله پکوڑو باندې اوها قید کا خلاص ته نم پرېګاوا لاسته نه مپرېګاوا اوس دیدا جرأت نشکول چې کم کس بدا شانتی چلاړ شي او نبی علیہ السلام ته دا شانته وي یو کس پکې دا شانته نو دی وی راشي اسامه بن زید بن حارثه رضی الله عنه صحابي دی او د رسول پاک علیہ السلام ور سره ډیره زیاته مینه ده او د پلار په د غرضو کې زید بن حارثه رضی الله عنه د غرضو کې په غزوه موته کې شهید شوی نو د ایران او حضرت اسامه ته وی
وی تلاړ شو نبی علیہ السلام ته دغه شانت سفارش وکړه چې دې زنانه لاس کټ نه کی دیراله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او د نبی علیہ السلام خپې چاپی کول شروع کړل خپې ورلا چاپی کول شروع کړل نبی علیہ السلام ته وی دا الله پیغمبر اوریدنی می دي چې وې زنانه غلا کړې ده نبی علیہ السلام ورته وی او وی دا الله پیغمبر د کومې قبیلې نه ده رسول پاک ورته فرمایي د قبیله بنو مخزوم نه ده وی دا الله پیغمبر اوس بس کیږي وی سزا به ورته سملاويږي وی لاس به پرې کیږي نو دې ورته سوي وی دا الله پیغمبر لاس ته نه پرې کوي جرمانه ته نو اخلي کوړی ورل ور کوي او قید کوي خلاص دې مپرې کوي ځوانه جنایه ده نبی علیہ السلام پوه شو چې دا لګیا ماته د خدای نه چې بل څوک ناس دی او خبره اغه کوي رسول پاک علیہ السلام دا شانت کې ناست او ورته فرمایي رسول پاک علیہ السلام تماتا د الله په حدودو کې سفارش کې دا خو هغه حدود دي چې الله پاک مقرر کړی دي تماتا باندې کې سفارش کې او ورته فرمایي وای زما د قسم پر رب العالمین د کم ذات په قبضه کې چې زما ساده وای کچرته کې فاطمه د محمد مصطفی لور غلا کړي وې کنا نو زما د قسم پر رب العالمین لومبه به داغینه لاس پرې کو دي ته وای مساوات محمدی دې څه ویل شي مساوات محمدی چې نبی علیہ السلام په مساوات کو نو دا بنی اسرائیلم حضرت موسی علیہ السلام ته وی اے موسی علیہ السلام منګ له یو دستور پکار دی منګ له یو قانون پکار دی منګ له یو کتاب پکار دی چې پاغي باندې منګ چلیګو او منګ خپل ژوند تیرو حضرت موسی علیہ السلام ته الله جل شانه حکم وکړو چې ته کوهی تور تلاړ شه کوهی تور تراشه تا ته کتاب ملاو شي حضرت موسی علیہ السلام سره الله پاک د 13 شپو وعده وکړه ته سورہ 13 شپې کې بتاته چې د کتاب ملاويږي 13 شپې چې 13 شوي او دا ورته حکم شوی چې ته بروجي نيسي نو حضرت موسی علیہ السلام 13 ورځې روزه وا او چې کله د الله ملاقات کلام لته خبر لته نو په دغه وخت کې د مسواک وکړو څه وکړل مسواک وکړو چې مسواک وکړو نو الله پاک ورته وی اوس د شپې په نور سیوا کا تا مسواک ولې وکړو ځکه دروجدار د خلیدا بدبوئی چې دا ماته د مشکو نه زیاته خوخه ده د مشکو د خوشبوئی نه زیاته خوخه ده او تا دا ولې لري کړه نو طبيعه اوس لسره د نور وخت تیر کا خدا ځان سره یاد وساتئ چې زمون په شریعت کې شرایع من قبلنا زمون د پاره دلیل ال ده چې کله پاغي باندې س نس نه راغله منع بنی راغلی دا غي په شریعت کې په مسواک سره روزه ماته دا او زمون په شریعت کې په مسواک سره ګور روزه نه ماتيږي ها ځان په دې مسله پوهه کوي اسنه چې تاسو بیا سوال دا موایي چې بیت کریم استاد وی چې په مسواک سره روزه ماتيږي مسواک سره ماتيږي روزه ما بعضی کسان دا شرط دي سادهګان دلته خبري نیمګړه واوري نیمګړه خبره واوري بهر بیا کوي هغه داسې ویلې دي لکه ما دا خبره کړې ده چې دوه خويندې یو کس په نکاح نشي اغسته اوس بهر دا خبره کیږي چې هغه داوي چې سیوا کدرې خويندې دي په پلار او په ځامنو یا دوه خويندې دي په پلار او پوزي باندې دا نشي ودی دي دا څه خبره ما ته دا کړې ده تاسو ته چې دوه خويندې دي په پلار او پوزي نشي دا څه مسله ده سره راغلې نه ده او کما کړي نو زما خبره غټولې په دې نت کې موجود دي کنه انو ماته دی خو او بیا درته مو هم کړي مې نو زه د خپل قول نه رجوع کوم کې دې شي ما غلطي کړي لکه اوس د یو کس خزه مړه ده خزه څه ده مړه ده او دې بل ځای کې رشتہ کوي نو الته کې دوه خويندې دي یو خورزان له وکړه یو خپل زوی له وکړه نو صحیح دي
یو ځان لوکړه یو چا لوکړه بل زوی لوکړه بالکل صحیح دي. انو دلته کې مسله په غور سره اوري نیمګړی ما اوري او ویخ کې نه بیا بهر نوم زما چلیږي مسله غلطه او یو غدا سی ویلې دي. د دې د وجه نه په مسله باندې ځان خو پورا پویا کول پکاري. نو ما څه خبره کوله موسی علیہ السلام ته الله جل شانه سو فرمایل چې تلس رضی نورې کا او دا د څه د وجه د مسواک د وجه. نو دا خبره مې ردی د بارکولا سره چې بیا په رمضان کې وایي چې بیت کریم وی چې په مسواک سره روزه ماتيږي ځان سره یاد وساتئ دا غي په شریعت کې ماتي ده زمونږ په شریعت کې نه ماتي. یو قول دا دی چې دیر شرزه پورا شوي نو دای مسواک کنو لسرزه په اضافه شوي. بعضی مفسرین فرمایي وای چې الله جل شانه حضرت موسی علیہ السلام ته وی چې دیر شرزه انتظار وکا نو دیر شرزه انتظار وکو او د تورات لس تختی وی لس سوره لس تختی وی نو هر رز به ورته بیا د دیر شرزه نه پس یو تخته ملاویده نو لس رز باقی کې برابر شوي نو 40 دن پوره شو. پوه شئ په دې مسله باندې. دا الله ذکر کوي وواعدنا موسی او وعد کړي و منګه حضرت موسی علیہ السلام سره 30 لیله د دیر شپو واتممناها ب10 او پورا کړي و منګ دغه میعاد پلس نور سره یعنی د دیر شرزونه پس به روزانه یو تخت ورکول نو لس رضی او لس تختی ورته شوي ملاو شنو 40 پورا شوي. فتم میقات ربه پس پورا شو وخت مقرر د طرفه د رب دنا 40 لیله سلويخ شوي څه شوي پورا شوي. وقال موسی حضرت موسی علیہ السلام چې کلا د میقات ته د الله دی میقات لا انو خپل رور چې کوم حضرت هارون علیہ السلام دته مشروم دي دته وی د دې قوم اصلاح تکوا ځکه حضرت موسی علیہ السلام ته د خپل قوم پتا وا چې دا د عقیدی په اعتبار سره کمزوري دي اړیږي راړیږي. نو حضرت هارون علیہ السلام ته وی د خیال ساته او د دې کې کسو ګډه وډه خبره کوي د شرک نو دا غي خبره ممنه. کله چې الله جل شانه فرعون غرق او بنی اسرائیل را پوری وتل نو بنی دغه وخت کې چې کله حضرت جبرئیل علیہ السلام رااله او خټه راوغسته کنه او دا فرعون په دخلو وشته. حضرت جبرئیل علیہ السلام چراله د په اس باندې سورو پس باندې سورو په اس باندې او دې اس چې بداس یو ځای کې قدم کې خود او قدم به اوچت کنه غزه به شین شو ډایرکټ به شین کې راوخته ده. نو دی بنی اسرائیلو کې یو شاخو بنو سامره ورته وی او پدې کې یو کس ډېر غټ منافق داغه نوم موسی بن ظفر سامری چې ورته ویل شي. نو د چې کله د حضرت جبرئیل علیہ السلام دا اصلي دو چې هغه قدم دی وځي شین کیږي نو د لاړ لګه خارې راوغسته او بنی اسرائیلو کې وعده شویو انو هغه د فرعونانو د فعالیت سره سره غستیو او فرعونان خو غرق شو. اوس دې سره یاره و چې یاره مونږ به دې سرو سره کوسو دې سرو سره وکوسو هغه سره وګورځول چې وګورځول نو سامری ته د غوا په شکل باندې یو بت جوړ کړ او هغه خارې ورته ورويشتا چې خارې ورته ورويشتا هغه په بابا کول اوازونه به کول. او بعضی مفسرین فرمایي چې نه دای جوړ کو او ډډې جوړ کو نو مخه تخلیقي سورې کا او شاته ورله دبر سورې کو پويږي هغه کې چې به هوا تیرېدنه د غوا په شکل باندې به आवाज کو. او بعضی مفسرین فرمایي چې کله د سرونه دا جوړ کو او دا خارې ورته وښتنو به عینه تنسم غوا جوړ شو غوخه پیراله سرمن پیراله خپوره ته نوې جوړ شو. خدا قول کمزور دي او دې خلکو تسوي وای حضرت موسی علیہ السلام تله د الله پس یو الله دلته کې د پدې سخی کې دی وای العیاذ بالله دا خبره نو قوم خو د مصر بن پرستی هغه لیدلی و هغه ډایرکټ پس هغه غویان ته چې هغه ته چې د په سجده باندې پرې وته. حضرت هارون علیہ السلام منکای ورته وای داسه کوي ای ورته وای نه وای موسی علیہ السلام ته تل د پورتا او خدای دلته کې دی
دا قوم چې نن څه شي شو ګډوډ شو. نو چې کله حضرت موسی علیہ السلام ته کنه دی هارون علیہ السلام ته وی د قوم اسلام کا، او چې کله حضرت موسی علیہ السلام را لې لس تختی ور سره دی تورات ورته ملاو شو پورا قانون دی. وی قتل قوم په بت پرستۍ کې لګیا دی. نو حضرت هارون علیہ السلام دا شانته دی ګیرینا او د سر د وختونو دا شانته ونیس. عمر کې ته مشر دی ګوره، خو منصب او فضیلت د چا زیات دی؟ د حضرت هارون علیہ السلام دا شانته نسل دی. ورته وی ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، اے زما د مور زویا لا تاخذ بلحیتی. سورۃ طه کې بدر تراشی لا تاخذ بلحیتی ګیر را لمنیسا ولا برأسی سر را لمنیسا. او دا خلق را باندې مخ خوشاله وا چې ما او تخپل کې لګیاو دای به را باندې خوشالي داسې مکوا. وی تا ته ما نه ویل چې زه د دې قوم خیال ساته، ورته وی ما د دې ډیر زیات خیال ساته. وکادو یقتلوننی، زه په دې یاره کې شم چې دای ما قتلې دعوت می ورته خبر کو خدای زه قتلولو ته را نږدې انو ما وی چې زه بس سې بریک د څه کوي. حضرت موسی علیہ السلام کوی چې واقعي د چې نن څه کړی دی دعوت چلولې دی. او حضرت موسی علیہ السلام په د هارون علیہ السلام د سختی ولې گئی. حضرت هارون علیہ السلام ډیر زیات نرم مزاج. د هارون علیہ د موسی علیہ السلام په طبیعت کې جلاهلو سختی، او د هارون علیہ السلام طبیعت چې ډیر زیات نرم مزاج، ډیر انتهایی نرم مزاج. ان موسی علیہ السلام پړه کې دا وایي چې ډیر نرم مزاج دی، د بدی تغنی کړي او د بدی دغه سپریخي. نو ځکه چې دنه دغه ګيري تاسو سره تلاش کو نه ورته وایي چې نه دی ما خو پوره پوهه کړی دي. نو چې کله حضرت موسی علیہ السلام ته تورتا انو هارون علیہ السلام تسوي وقال موسی لاخيه هارون، اویل موسی علیہ السلام خپل رور حضرت هارون علیہ السلام تا اخلفنی فی قومی، چې خلیفہ او نائب شزما په قوم زما کې، واصلح او اصلاح کوا، ولا تتبع سبیل المفسدین، او مزبلار د فساد کوونکو چې کوم خلق فسادیان دي، یعنی داغی اتباع مکوا، داغی خبر ماورا، تخبل دعوت چلوا. ولما جاء موسی، ہر کل چراغ موسی علیہ السلام لمیقاتنا، نیٹی مقرر زمانتا، وکلمه ربه، او خبر اکڑی د سر رب ددو. حضرت موسی علیہ السلام چې کله رااله کنا نو خپل رب ور سره خبر اکړي. نو حضرت موسی علیہ السلام لاغه خبر ډیر زیات خوان ورکو، ځکه چې الله سره کوم انسان خبرې کوي الله اکبر هم سره خوان کوي. یو انسان چې بچا مېني چا سره مینه او هغه سره خبرې کوي داغه خبر ورله سره خوان ور کوي. نو الله خو د کائناتو بادشاہ دی، او دا څومره خایس چې په مخ د زمکه تاسو تخکاری کې دا ټول هغه الله پیدا کړی دي، هغه الله څومره ښکلی او دا څومره خسته خسته आवाजونه مونږ ته په راضی کنه مونږه او په وګو باندې. نو چې کوم الله دا आवाजونه پیدا کړی دي هغه الله موسی علیہ السلام سره خبرې کولې، هغه आवाज به څومره ښکلی او دا ځان سره یاد وساتئ. حضرت موسی علیہ السلام دا आवाज ور سره په وګو نه دی اورېدلې، د دې مسله ځان پوهیږئ. او نه دا आवाज د یو طرف نه راته، ځکه که د یو طرف نه راته نو بیا خو د الله د پاره یو جهاد خاص کیږي چې الله په دغه جهاد کیو. خو شي په دې مسله باندې دا आवाज د مخکینه د رستونه د شا طرف د خي طرف د ګس طرف د ټولو نه راته د لاندې باندې نه. او حضرت موسی علیہ السلام دا आवाज د الله په هر وخت سره اوریدو، د وخت په هر سوري سره دا आवाज څکو دای اوریدو. نو چې کله حضرت موسی علیہ السلام دا आवाज واورید ډیر خوند ورکو. نو الله تسوي قال ربي، اویل موسی علیہ السلام اے زما ربا ارینی انظر الیک، او خایما تخبل ذات چې نظر وکړم تا تا، الله ما تخبل ذات او خایا چې تا وینم. معتزله دا یو فرقه ده، دای د الله جل شانه د دیدار نه منکر دي، دای د الله دیدار نه مني، وای د الله دیدار نشته، دا وی واقع نه ده.
او دلیل داوي چې الله جل شانه حضرت موسی علیہ السلام تخپل دیدار نه کړي نو د الله دیدار وای نه کیږي. دا داسې کمکل قوم دی چې د الله دیدار په دنیا کې واقع نه دی، ممکن ده خو واقع نه دی، او په آخرت کې چې دی الله پاک با مسلمانانو ته چې د خپل دیدار کوي. د دې باندې درته دلایل یو دوه ذکر کوم. یو دا چې الله قران پاک کې فرمایي وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. الله قران کې فرمایي ډیر مخونه په دغه غرض باندې تر او تازه وي خپل رب ته وګوري. نو الله وی ګوري با او توای د الله دیدار نشته. او بل صحابه کرام رال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي یا رسول الله په جنت کې به موږ د خپل رب دیدار کول شو که بن شو کوله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي تاسو به د خپل رب دیدار تا شانته پاسانه سره کوي لکه تاسو چې سوار لسمه سپوږمۍ ته ګورئ او تاسو ته پکې څه دقت نه محسوسيږي، هر کس خخ کلی ویني دک شانته به تاسو خپل رب ویني د قیامت پرز. الله دې موږ تاسو ته د ملاقاتونو نصیب وګرځي او د دیدار دې الله موږ ته نصیب کړي. د دې معتزله قوم تاسو ته اکثر دا وام کنه چې معتزله دا معتزله سوق دي چرته پیدا شو ویږي دا په دې لک پويږي. د حسن بصری رحمت الله علیه په دور کې دا پیدا شوی دي او حسن بصری سے رحمت الله علیه تابعی دی، صحابه سره ملاقات شوی دی، تابعی دی. د بصری په جامع مسجد کې بد درس کو او ډیر غټه حلقه بد تناستا، ډیر غټ مخلوق بد تناستو او د درس حدیث کو قران به پڑھاو. شاگردان به ډیرو د په دې شاگردانو کې یو شاگرد واصل ابن عطا دا ډیر تیزو ذهنم تیزو اعتراضونه به ډیر کول. نو د حسن بصری سے رحمت الله علیه نواړي او حسن بصری سے رحمت الله علیه ډیر پوهه کو، ډیر کوشش به کو، خدای نه پوهیدو. نو امام حسن بصری سے رحمت الله علیه او فرمایل اعتزل عنا، دې زمونږ د نظرینه جدا شو، زمونږ د نظرینه جدا شو. اعتزل عنا، اعتزال معنی د جدا کېدل، د اعتزال معنی د جدا کېدل. نو د تک راځي نه د دینوم کې خوده شو معتزله او د پیدا شوه د 80 هجری کې او وفات په 131 هجری کې شوه دی. د دیدار الهی نو منکرو، د الله دیدار نه منوي دا نشته. او په قبر کې دنه د جسم د عذاب نه منکرو وي، د جسم د عذاب نه ملاويږي په قبر کې. دا شانتی نوري مسلې هم دی پاغي کې د نظریه د غلطه ده. نو د کزاین د دې دا ابتدا شوه ده. نو دا خبره مې ټوله د دې د پاره کوله چې د الله پاک دیدار په جنت کې وي. نو چې کله حضرت موسی علیہ السلام د الله سره خبرې وکړې نو الله ته وی قال اویل رب ازما ربا ارینی انظر الیک او خایما تخبل ذات چې نظر وکړم تا ته. قال الله پاک ورته فرمایل لن ترانی چې تما هرگز نشیلی دے، ما هرگز نشیلی دے په دنیا کې په دې وخت کې. ولكن انظر الى الجبل او لیکن وګور غرتا فإن استقر مكانه، پس که هغه ټینګ شو په خپل ځای باندې فسوف ترانی، پس درد چویني بما. دا غر کم غرو کوئی تور نه دا کوئی تور نو، د دې غر نومو جبل زبیر، دا دې کوئی تور سره خواته بل غرو، د دې نومو جبل زبیر. او دې هم ډیر لویو، څنګه چې کوئی تور غټ غرو دک شانته داوم یو لوی غرو. نو الله پاک حضرت موسی علیہ السلام ته وی د جبل زبیر ته وګورا، دې ته زدا خپل تجلی کوما. انو کده ټینګ پاتې شنو ته زما دیدار وکړې شي، کده ټینګ پاتې نشو نو ته زما دیدار نشي کوله. نو حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
الله پاک دی غر ته دومره تجلی وکړه لکه د لاس د خچه ګوته نه ده او د دې د بند چې کوم دی دی کوم دا وړو کې ځای دومره صرف لګه تجلی وکړه نو هغه غر ریزه ریزه شو. الله د دیدار تحمل برداشت اونکړې شو. صرف هغه لږ سیز لګي زری هغه چې دنو هغه ریزه ریزه. او حضرت موسی علیہ السلام چې دا صغر تو قتل به هوش په ځای پریوت لکه تاسو وایي چې څه دا څنګه وشو هغه دا شانته وشو لکه مثال په تور تاسو دې کولاړي تاسو دا سره ډیرای دا او تاسو دې ته ګوري او دا سه پړک پیراشي او ریزه ریزه شي مکمل هموار میدان کې تاسو به هوش کېږي که باندې هوش کېږي تاسو وایي چې دا لاسه دي څه چلو شو مونږ کو چې معمولی سپیرا باندې غمو کې نو به هوش کېږي یا مثال په تور تیاری کنه او داسې د کمرې نه نظر اوتی دو چارته یو بو کنو بس یاري دلې وای بیهوش بشوي اته سه بچو دا او دا د ستر ډیرای وړه مونته کې ډیرای دا کنه دی باندې داسې ورانه مونته کې لیټ مونته کې راشي داسې مکمل ریزه ریزه شي یقینا تاسو به بیهوش شي دا لاسې دي سیبا دا څه چلو شو نو چې جبل زبیر لوی غر دی او هغه کوئی تور سره مقابله کوي چې هغه باندې الله پاک معمولی صرف معمولی وانت تجلی وکړه اری زری ز شنو حضرت موسی علیہ السلام به هوش پریوت چې به هوش پریوت نو سوي قال الله پاک ورته فرمایل لن ترانی چې تماهر کس نشینه دی ولکن انظر لیکن وګورا ال الجبل غرتا فان استقر مكانه پس کا ټیک شو په خپل ځای باندې فسوف ترانی پس درد چویني بابا فلما تجلى ربه پس ارکل چې خپل نور ښکار کړ رب ددو پس ارکل چې نور ښکار کړ رب ددو للجبل غرتا جعله دکا ویگرزول اغا هموار وخر موسى صعقا او پریوت موسی علیہ السلام بیهوشا لوی خر دے سیوا تاسو دلته کې وګورئ کنه خلک پکې بارود کړي انو درس دیو باسي بیا کټه راړي او د غرونو ته خلک د کم وخت نه لګیا دي د جبل ورته نسنی دي غرونه ختم نکړل او الله چې ورته معمولی وونته کې د نور تجلی کړو مکمل رزق هموار میدان شي او موسی علیہ السلام به موشه پریوت او دا سيزونه وګورئ مونږه تاسو په عقل باندې نه کیاس کو وایي دا شوی دی حقیقت کې دا خبره شوی دی دا حق او سچ دی اوس موږ دا خبره کوم چې دا بل څنګه چلو خدا حقیقت کې شوی دی او معتزله چې دي دغه خلک دی خورشه په عقل او حدیث باندې کیاس کوي کنه عقل له ترجیح ورکړي لکه څنګه چې دی د الله دیدار نه مانی انو سبت چې د الله دیدار نه مانی وای دا نشته کنه عقل باندې قیاس کې نو الله په جنت کې وای الله فرمایي چې په جنت کې سبا د پایو نهر ده نو دا اوس عقل مانی دلته چې تم مسوتن نه پای کیدو نو سحر لخرابي ماسته جوړ شوی کني جوړ شوی اول ته کې د پایو نهر بهيږي سبا او هغه خرابيږي وایي انو دا خو بس الله چې سوي دا حق او سچ دی په دې کې زمونږ څه دغه نشته ښا فلما افاق پس ارکلا چې په هوشو سوکو حضرت موسی علیہ السلام قال انو ویل سبحانك پاکی د تعالی را تبت الیک توبه کړی د ما تا تا یعنی ز اول رجوع کوم تا تا وانا اول المؤمنین او ز د ټولو نه اول یقین کوم کې یما پیغمبر چې د ټولو نه اول یقین کوم کې په دغه کې مخلوق کې انو زه د ټولو نه اول څه شی ما یقین کوم کې ما صدق الله العظیم الله دې مونږه تاسو ټول په دې قران پاک باندې پوهه کړي آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفقر اللهم إني أعوذ بك من الفقر وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق اے اللہ زمون در ټول ناراضی شي
गुनाहों राता माफ के दुनिया आखिरत में खिस्ता के द शर और द फितने और द फसाद अल्लाह पाक बच के अल्लाह पाक ज़मून द टूल खातिमे बिल खैर और बिल ईमान के और अकायद ज़मून द टूल पे इस्लाम बाने मजबूत के ज़मून दा लगना अस्ता अल्लाह पड़े सबने कबूल के अल्लाह पाक हमको लो इखलास और कबूलियत नसीब कर दे। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिके या